الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما جرمندو سورة قمر واشتم شبارا آياتنا ما تلاوت کرو. اللہ رب العزت د انسانانو رهنمایي دپاره رشد او هدایت دپاره انسانانو کې معصومان پیغمبران علیهم السلام را لېږي. مقومونو د وخت د پیغمبر د قول د فعل تابعداري کړې ده، هغوی ته نجات ملاو شوی دی، عزتمند شوي دي. کوم قومونه د وخت د پیغمبر تکذیب یې کړی دی، مخالفت یې کړی دی په قول او په عمل کې، هغوی الله کامیاب کړي دي، هغوی الله تباه کړي دي. دنه مخکې د دوه پیغمبرانو حالت ذکر شو. نوح علیہ السلام، د صالح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ډېر وعظ او نصیحت وکړو. یې نه منله، تکذیب وکړو، دروغجنتیا یې وکړو. هغوی کامیاب نشو، خساره او تاوان سره مخامخ شو. عادیانو ته الله رب العزت صالح علیہ السلام لېږلی و. هغوی هم دغه زړه طریقه اختیار کړه. هغوی هم الله نیس نابود یې کړه. د طوفان او د هواګانو په عذاب باندې هغوی الله نیس نابود کړه. بیا رب العزت د سمودیانو ته صالح علیہ السلام الله ولېږه، لکه څنګه چې عادیانو ته هود علیہ السلام لېږلی و. هغوی هم هغه زړه طریقه اختیار کړه، بې ځایه مطالبې پیغمبر ته بدې ردې، پیغمبر باندې الزامات، د هغې انجام مو ډېر خسارې سره الله مخامخ کړه. کذبت ثمود بالنذر، تکذیب وکړه، دروغجنتیا وکړه.
سمودیانو د یرونکو د انبیاء علیهم السلام جمع صیغه ذکر کړي بس د یو پیغمبر نه منل د یو پیغمبر تکذیب هغه د ټولو پیغمبرانو دی د هغې هغه بدر دی قرآن ذکر کوي یو قوم دې حد ته ورسېږي چې هغې د خپل پیغمبر د هغې نه معاف کېږي دا یقیني خبره ده انبیاء علیهم السلام ته خپل قومونه په کولو کې دعوت په مقام کې ډېر تکلیفونه رسېدلي دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام خانه کعبه خوا کې ولاړو موزي کول یو بدبخت راغی د نبی علیہ السلام غاړې کې څادر واچول نبی علیہ السلام په موز باندې ولاړ دی هغه څادر له غوټه ورکړه یعنی نبی علیہ السلام خفي کول چرته نه ابوبکر رضی الله عنه الله راوستي ده هغه ول سوق ورکړه بدبخته اتقتلون رجلا هغه سړی وجنی ته چې هغه مخلوق الله طرف سره ولی الله را مدد کوي الله را مدد کوي بدر دیو قسم قسم تهمتونه د قومونو طرفه انبیاء علیهم السلام ته رسول علیهم السلام ته رسېدلي دي خو هغې خپل موقف نه دی پرېښودی کلک ولاړو نو د یو پیغمبر تکذیب دروغجنتیا د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی صالح علیہ السلام الله لګلو سمودیانو داغي تکذیب وکړو کذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه زمون پشان بنده ده خوڑل اسکل کئی وعده کئی بچی لري نمون بدده تاویداری وکو و خدای بنده بنی آدمانو تخو بنده رهبر راضی لار خودون کے راضی منگتا ملائک اللہ پیغمبران جوڑ کے راولیگی جنات پیغمبران جوڑ کے منگتا راولیگی نمونگا غیبینونا استاذ مخامخی
سړی ته سبق ښایي نو سړی پرې پوهېږي. نو چې استاد د انسان د جنس نه نه وي، ملایکو کې وي او موږ یې وینو نه، نو هغوی به څنګه زموږ رهنمایي وکړي، موږ ته به څنګه لار ښایي. موږ انسانان یو، نو انسانانو ته الله انسان پیغمبر را لېږي. ملائک خپل شکل کې راځي، هغوی الله عنصر نور نه الله پیدا کړي دي، لطیف جسم دی او موږ تاسو ته نه ښکاري. پیریان الله د اور نه پیدا کړي دي، جسم لطیف دی او موږ تاسو ته نه ښکاري، موږ ورته ښکارو. او د دې دنیا نه لړ شو، بیا دا پیریان به مخکاره شي او ملائک به مخکاره کېږي. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. زمون پشان بنده ده او من با ده پسی کېږو. إنا إذا لفي ضلال وسعر. بیا موږ به ډېر ګمراهۍ کې به یو، په لیونتوب کې به یو که موږ بنده پسې شو. دا د کافرانو عقیده ده، پیغمبر کو بنده نہیں. زمن دور کې دا بریلیان ډېر کمعقل مخلوق دی. پیغمبر ته نور وایي، نو پیغمبر د صفت په لحاظ سره یقینا نور دی. د ټول دنیا تیاره وه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله راولېږه، دنیا ټول روښانه کړه. د ذات په لحاظ سره خو بنده دی. د نبی اسلام پلار دی عبدالله، مور ده آمینه. د عبدالله نه پیدا دی، د آمینی نه پیدا دی، بنده نه پیدا بندهی کنه، بنده نه پیدا بندهی. مازه کې تدانه وای، قاعده کې سړی وای التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد وتنوي مزك عبد وي لشهادتكم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی. وای بنده او د مزد معنا هم نه زده کوي، داسې مخلوق راغلی. کم از کم د مزد معنا زده کړه چې ستا عقیده برابر شي. سبحان الذي اسرى بعبده. هغه ذات چې خپل بنده د مکې نه بیت المقدس ته، بیت المقدس نه اسمان ته، اسمانونو نه پورته څومره چې د الله خو الله بوته. هلته عبد وایي، بنده وایي، پیغمبر بنده یي. بني آدمانو دپاره
بنده الله رهنما را لېږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې وحی کېده. وحی لوی مقام دی. هلته الله عبد باندې یادوي. الى عبده ما اوحى. جبرائیل علیہ السلام وحی وکړو بنده د الله ته چې هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. بنی آدمانو لپاره لار خودن کې بنده الله را لېږي. خو زمونږ او د پیغمبرانو کې ډېر فرق دی. مونږ ګناهګار یو، خطاکار یو، مونږ د ورځې شپې ګناهونه کېږي. پیغمبرانو نه ذره بر ګناه نه کېږي. د پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې هم او وروسته هم نه صغیره ګناه کېږي نه کبیره ګناه کېږي. مونږ تاسو نه ګناهونه کېږي. الله مونږ ته معافي وکړي. د هغې په خوله باندې چرته دروغ نه راځي. خلاف واقعي خبره نه کوي. چرته خیانت نه کوي. چرته غلا نه کوي. زیاتۍ نه کوي. ظلم نه کوي. په بندګانو کې داسې پاک مخلوق دی. انا اذا لفی ضلال وسعر القي الذکر علیه من بیننا. دا وحی په ده باندې راغله. مونږ کې لوی لوی خانان دي، لوی لوی چودریان دي او غټان دي. چېرته په مکه کې یو مشر او په مکه کې مشر، په طائف کې چېرته مشر نو چې په هغه باندې وحی رانله. محمد عربي باندې راغله وحی. دا څنګه خبره کېدي؟ ورته وایه څه د الله رحمت ته یې ویشي چې فلانه خان پیغمبر نشو او فلانه چودری پیغمبر نشو. دا خود الله خوخه ده. نبوت څه په کسب باندې نه کېږي چې څه محنت وکړي او پیغمبر شي. نبوت وهبي شی دی. په سبقونه وایي او تعلیمونه وکړي، عبادتونه وکړي او پیغمبر شي. داسې نه وي. پیغمبر الله رب العزت په خپل خوښه باندې یو کس پیغمبر کړي. انسانانو کې بل هو کذاب اشر. دې ډېر لوی دروغجن دی او ډېر شری دی. بس دا اوس هم دا طریقه ده. ملیانو ته دهشتګر وایي، شریان وایي، شر جوړوي، فساد جوړوي. دمانو ته وایي دی خیر خود خوری. چې سندرې په ملک کې ویلې کېږي. زمونږ د پښتنو یو لیونی مشر دی. خلق ورته میلو وایي. وی زمونږ پښتو ثقافت هغه سندرې دي. پښتو ثقافت سندرې نه دي، ګډېدل نه دي. د پښتو ثقافت نرتوب دی. تا نه خپل نیکه مېر شوی. ځکه درته خلق میلو وایي. دا رښتیا وایي. پښتنو کې ګډېدل کوم ځای کې راغلی؟ پیغمبرانو تر دومره بدې ردي، کذاب او اشر. نو د دې خلقو نه پیغمبران نه دي پاتې شوي، نو چېرته علما پاتې شو. بد ردي وي نو څه مذایقه ده.
معجزه یې غوښته الله هغه له معجزه هم ورکړه ان شاء الله اندې جمعه کې واقعا